أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. دينا مخک آیتونو مبارکو کې د قرآن مجید حقانیت بیان شو. اوس په دې آیتونو کې د قرآن مجید تکذیب کوونکو او د منکرینو ذکر دی چې کوم د قرآن مجید نه انکار کوي او قرآن ته نعوذ بالله د الله کتاب نه وي او دې ته د دروغ کیسې وي. بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. دو چې کوم خلق په قرآن کې نکته چینی کوي، قرآن نه انکار کوي یا قرآن کی تکذیب کوي، نو دو صرف اور صرف قرآن مجید په غوږونو واورېدو نو غور او فکر په دې کې نه دی کړی، سوچ په دې کې نه دی کړی او د زړه په غوږونو یې قرآن نه دی اورېدی. د دې مثال داسې دی لکه خلق وي یو غوږ نه واورېدل او بل غوږ نه ووښکل، خبره یو غوږ نه واورېدل او بل نه ووښکل. نو کوم خلق چې د قرآن تکذیب کوي د قرآن صحیح معنو سره اورېدی نه دی، بیا یې په دې کې غور او فکر کړی نه دی، بیا یې د قرآن مجید او د مخکینو کتابونو موازنه کړې نه ده چې قرآن او د مخکینو کتابونو موازنه وکړي، وګوري چې تورات انجیل او زبور کې څه د مخکینو کتابونو چې کوم علما دي هغه نه دې تپوس وکړي، هغه نه دې پوښتنه وکړي چې آیا ستاسو کتاب چې تورات او یا ستاسو کتاب انجیل یا زبور هغه قرآن سره مطابقت لري که نه لري، د قرآن او د هغې مضامین یو شان دي او که نه دي، آیا قرآن د هغې تصدیق کوي او که نه کوي. په دې کې لا غور او فکر نه دی کړی. بما لم یحیطوا بعلمه، د قرآن په علم په حقیقت احاطه نه ده کړې. ولما یأتهم تأویله، اولاد قرآن مجید مطلب دوته نه ده راغلی. یو خدا چې د قرآن صرف واورېدو غور و فکر پکې ونه کو او په دې کې تحقیق یې ونه کو، هسې د دې نه انکار وکړو. دویم قرآن مجید چې کوم سزاګانې بیانوي وعیدونه نو هغه لا دوته نه دي راغلي. قرآن مجید چې کوم سزاګانې ذکر کوي هغه لا نه دي راغلي، نو حقیقت دوته راغلی نه دی. چې حقیقت راغی بیا به دو قرآن مني، بیا به دو وایي چې دا حق او سچ کتاب دی، لیکن بیا به هغه وخت کې منل دوله فایده نه ورکوي. کذلک کذب الذین من قبلهم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت تسلی ورکوي، زما محبوب صلی الله علیه وسلم ته غمجن کېږه مه که دا خلق د قرآن تکذیب کوي، قرآن نه انکار کوي، ته په دې خبره غمجن کېږه مه، ته مه پریشانه کېږه. دینه مخکې خلق هم د الله د کتابونو انکار کړ دي، دینه مخکې خلق هم د نبیانو انکار کړ دي. کذب الذین من قبلهم، مخکینو هم تکذیب کړ دي. فانظر کیف کان عاقبة الظالمین. ته وګوره د ظالمانو څه انجام دي. مخکې چې کومو تکذیب کړ دی خپل په ځان او خپل په نفس باندې ظلم کړ دی، هغو سره موږ څه کړ دي. ته د هغې مطالعه لږه وکړه، ته وګوره لږ چې د هغو څه حالت او څه کیفیت و. هغه په عذابونو کې مبتلا شي دي، په چا باندې سیلابونه راغلي دي، په چا هواګانې راغلي دي، څوک په دریابونو کې غرق شوي دي، په چا باندې د ګټو بارانونه اورېدل دي، په چا باندې اور اورېدل دي، مختلف عذابونو کې تکذیب کوونکي. نو دو کوم تکذیب کوي او نه مني دو باندې به هم هغه عذابونه راشي. ومنهم من یؤمن به ومنهم من لا یؤمن به. او بعضې د دې خلقو نه دا هغه دي چې په قرآن باندې ایمان راوړي، چې څنګه په قرآن باندې د ایمان راوړلو حق دی، او بعضې قرآن باندې ایمان نه راوړي. ایمان راوړونکي کوم بیا دوه قسمه خلق دي. قرآن خو ایمان راوړو دا مني چې دا د الله کتاب دی، دا زموږ د هدایت دپاره راغلی دی، په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې الله رب العزت نازل کړ دی، د دې اقرار کوي او دا خبره مني. خو قرآن مجید کې چې پکې څه دي نو دا نه مني. قرآن کې چې کوم احکامات دي
قرآن چې د کوم خبرو نه منې کوي، قرآن چې د کوم خبرو اطاعت ته حکم کوي هغه نه مني، هغه خپل په زندګۍ کې نه راوړي. او منهم من لا یؤمن به، او بعضې خلک داسې دي چې هغه په قرآن باندې د سره نه ایمان نه راوړي، د قرآن نه انکار کوي، تکذیب کوي، قرآن ته د الله کتاب نه وي، انکار ترې کوي. وربک اعلم بالمفسدین، او ستا رب ښه پوه دی په فسادیانو باندې. چې کوم سړی قرآن مجید نه انکار کوي، قرآن نه اعراض کوي، نو دا سړی فسادي دی. کوم سړی د قرآن مجید تکذیب کوي، نعوذ بالله دې ته د الله کتاب نه وي، او دې ته نعوذ بالله د نبی صلی الله علیه وسلم کتاب وي یا د بل چا کتاب وي، نو دا سړی فسادي دی. قرآن خدا یو داسې معجزه ده چې مخکې انبیاو ته کوم معجزات الله ورکړي نو هغه معجزات ختم شول، خو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا معجزه باقی ده. وجاء النبیون بالآیات فانصرمت وجئتنا بکتاب غیر منصرم. پیغمبران راغلل مخکې جناب آدم علیه السلام نه تر عیسی علیه السلام پورې، او هغه آیتونه راوړل، هغه ته کتابونه راغلل، صحائف راغلل، هغه صحائف، هغه کتابونه، هغه آیتونه ختم شول، هغه منسوخ شول. وجئتنا بکتاب غیر منصرم، خو ته موږ ته په داسې کتاب سره راغللې، داسې کتاب دې راوړو چې دې له ختمېدل نشتی، او دې کتاب له منسوخ کېدل نشتی تر قیامته پورې. دا به قیامته پورې د انسان دپاره ذریعه د عقیدې او د عمل د سمول وي، سبب وي. آیاته کلما طال المدا جدد، وي د دې آیتونه چې کوم دي دا په زمانې تیرېدو سره نوي کېږي، دا زړېږي نه، د دې آیتونه په زمانې تیرېدو سره نوي کېږي. یزینهن جمال العتق والقدم، او دې له د زمانې د تیرېدلو او د وخت د تیرېدلو او د زمانې د زړېدو هغه موسمونه چې دي دې له نور نور مزین کوي او نور نور ښایسته کوي. نو د قرآن متعلق فرمایي چې دا داسې کتاب دی چې دا قرآن څومره سړی لولي نو دې سره دا نورونه د انسان شوق پیدا کوي، او څومره چې په دې باندې زمانه تیریږي او وخت پې تیریږي نو د دې آیتونه نور هم مزین کېږي او نور هم ښایسته کېږي، او د دې د ختمېدلو، د دې د منسوخ کېدلو هیڅ قسم څه دغه نشته دی، امید نشته دی چې دا به منسوخ شي یا به د دې آیتونه ختم شي، بلکې دا به تر قیامته پورې قائم او دایمي، او د انسانیت دپاره دا د هدایت ذریعه او سبب وي. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، بلکې دې خلقو خود تکذیب کړ دی دا هغه څه چې دوی د دې په علم باندې احاطه نه ده کړې. ولما یأتهم، او لا نه دی راغلی دوی ته تأویله، مطلب د دې مطلب دا چې قرآن کوم سزاګانې بیان کړي دي هغه لا راغلي نه دي، چې راغلي بیا به دوی ته پته ولګي، او د قرآن په حقیقت باندې دوی ځان پوه کړی نه دی. کذلک کذب الذین من قبلهم، دغه رنګې تکذیب کړی و هغه کسانو چې مخکې د دوی نو. فانظر وګوره کیف کان، څرنګه شو عاقبت الظالمین، انجام د ظالمانو. ومنهم من یؤمن به، او بعضې د دوی نه هغه څوک دي چې ایمان راوړي په دې کتاب، په دې قرآن. ومنهم من لا یؤمن به، او بعضې د دوی نه هغه څوک دي چې ایمان نه راوړي په دې. وربک اعلم، او ستا رب ښه پوه دی بالمفسدین، په فسادیانو باندې چې په قرآن ایمان نه راوړي او دو فساد کوي.